اب کرامو د زمانه نه واخلا تر د نن زمانه پورې دا چې څومره مشاهیر اسلام دی او چا چې د دین د لپاره قرباني ورکړه دا موږ سره دغه شان سلوک کړی دا دوه ورځې مخکې افغانستان کې شیخ القرآن او شیخ الحدیث مولانا سردار ولی صاحب رحمت الله علیه هغه شهید شو. حقیقت دا سه د زما د فیسبوک د دنیا نه چې څوک بلد دي دا سی یو معتدل عالم په دې زمانہ کې اهل حدیث عالم دی خو دومره بهترین سوچ فکر والا چې داغه سیرت سره کله اوري و چې دا مې اورېدلې داغه درس قرآن چې سره اوري و چې دا مې اورېدلې داغه چې کوم د اعتدال او د اتحاد او د اتفاق کم دعوت او ټول دنیا له ورکو ټول دنیا له بهترین د دین داعی د حق داعی نن هغه ته شهادت ملاو شو. چام چې کړه دې موږ په ډیر زیات خپایو زمونږ زونه په دردېدلې دي. دا د افغانستان د حکومت مسله ده موږ همدغه بوایو چې الله دې هغه توفیق ورکړي چې دا قاتلان ونیسي او هغه له سزا ورکړي. چا کړه دې دا پته موږ ته نشته دا د هغه مسله ده او د هغه تحقیق بکې د دې خبرې او دا څومره عظیم شخصیت چې نن سبا د کوم خلکو معاشري ته ضرورت ده هغه خلک نن څوک نه پرېږدي. تاسو ګورئ کنه کم خلک چې د هغه معاشري ته ضرورت ده او کم خلک چې دا امت یو کول غواړي د امت اتحاد او اتفاق غواړي هغه خلک څوک مخې ته نه پرېږدي هغه ختمي هغه شهیدان کوي. او کم خلک چې فتنې جوړي دا غوي سره ټوپکې دي دا غوي سره سکیورټي شته دا غوي سره بلا پولیس سره ګرځي هغه ته پروتوکول ملاويږي هغه ته عزت ملاويږي کم خلک چې هغه د افتراق او د انتشار کار کوي. دا ولې په دې باندې سوچ او فکر پکار دی. او دا نن یو ک مفتی شیخ سردار ولی رحمه الله کاغه شهید شو نو سبا د پاکستان او هندستان او د افغانستان هر عالم په نشانه باندې دی. او څوک هم چې د وحدت خبره کوي او د اعتدال خبره کوي او دارنګ د اتحاد خبره کوي دا خلک به په قلاره دا به د مخې نه لاړ شي پس منظر ته بزي اخر څه بکیږي. سوچ نه پکار. الله دې دغه قاتلانو ته هدایت وکړي چې تاسو ولې د قسمه خلک وجنئ. دا خلک د وجولو خلک خو نه دی دا خو د ساتلو خلک دی دا خو د عزت خلک دی د احترام ورکول پکار دی د دې دعوت خورول پکار دی. لیکن نن زمونږ د عامو انسانانو او د عامو مسلمانانو سوچ او فکر هم دقه دی چې کوم خلک په حقيقي معنو کې د دین خدمت کوي هغه خلک منشاته کړل د خلکو په ذهن کې موږ مشکوک وګرځول. الله رب کریم د مسلمانانو په دې حال باندې رحم او کرم وکړي. ځکه ډېر نازک حالات دي او هغه خلکو ته ډېر لوی پروتوکول ملاويږي چې هغه امت مزید تقسیمي او هغه خلک د مخ نه لاړل کم چې په حقيقي معنو کې د اسلام هیروګان دي. الله رب کریم د اهل علم او د علماو دا پرستو حفاظت وکړي. الله دې زموږ ټولو په حال باندې رحم وکړي. واخر دعوانا